صورت ستوي صورت حد الصورت لغتن د صورت تعریف په اعتبار د لغت سره د عالمانو دې کې اختلاف دی چې دا مشتق دی او کنا او دا محموز دی او که غیر محموز محموز خو پیژنې کنه چې حمزه پکې محموز خا څوک چې ولا حمزه ور کوي محموز کوي فمن حمزه څوک چې دا محموز ذکر کوي ناغي وي دا دا اسعرت فی الاناء افضل توبه میں پلوخی کی زیادت پریخولی اسعرت فی الاناء وابقیت فیه یعنی زیادتی فضلہ او بقیہ یو عربی شاعر وی وبانت وقد اسعرت فی الفؤاد صدعا على نائها مستطیرا محبوبہ جدا شوا پزڑکی بقیہ پر خودلا یو زخم او درد جاگہ دا دے پا جدائی باندے اوڑیر اگدو جو دلتا پا معنی دا اسعرت ابقت و ابزلت پا معنی سر رازی ما بقي من الشراب في الإيناء لوخي كي كانوا بفاتش أغيتوي سؤر بقية سؤر كل شيء بقيته دار سيزا سؤر أغا بقيتوي نو جناب علي فالسورة من القرآن قرآن سورة ذكوي لكونها قطعة من القرآن لكذا القرآن نجوي سر بقية الشيء توصيل فوق الشلوخ كبات الشيء أغاهم سوي واحد يو قطعوي كنا يو توتوي نو دا کرنگی دا قرآن یو حصے تا هم صورت وی دا کدا یو بقیوی او یو قطعوی نو بنا پا دے باندے اصل دا صورتن سعرتن دے سا بالحمزتے بیا پا کی تخفیف وشو نو دا حمزہ بدل شو پا واو باندے لانضمام ما قبلها مخکتنا مضمون دے کنا چه حمزه ساکن وی او ما قبل مضمون وی نو آن حمزه را بواو بدل کردن حمزه بواو باندې بدلے نو سورتن شو سورتن شو او سوکه چه محموز نگری ناغی وی دا محموز ندی سورتن نو دے حمزہ کی با جعلها من المعنى المتقدم وسهل حمزها دے حمزہ کی کی تسہیل کی او سوک دا مشابه گلی سؤر مشابه گلی دا سؤر البناسة دا عبادی و حسال قطعة منه سؤر المدینہ سوک و سورتون دا سؤر المدینہ دا خار نگیر چاپے دیویان نہیں سورتا ہوئی نا دی موجودہ نکیل ہوتا ہوئی کس ہوتا فصیل ہوتا
فصیل کړه فصیل ورته وایي د خار نه کله کله یو دیوال چاپېری پخوانو خاریو کې به داسې و اوس خو د خاریو حد بندي نشته پخوا به خاص خاریو وي نو هغې نه به دیوال چاپېره کړو هغې ته به فصیل شهر وي د خار فصیل نو سعر البناء سعر البلد سعر المدينة خائطها المشتمل عليها لإحاطتها واجتماعها نو داغتوي نو سورت ذکوي چه دا هم دا قرآن مجید پا گانو مضامینو باندې مشتمل دے لکه فصیل چه پا بیوتو پا کورو باندې مشتمل وی او محیط وی یو معنی منگا دا بقیه وکل بقیت الشیء قرآن سورت ذکوی دام بقیت من القرآن وقطعة من القرآن دا قرآن یو حصہ دا دویم معنی من دا سورت وکللا سور المدینہ چه خاریین تاو کم شیوی محیط سیزر ناغیتا سعر وی دکاغی پا دی خار باندی احاطہ کری وی نو سورت ذکوی دا قرآن چه دم احاطہ کری پا گنو مضامینو باندی دو معنی شوی فکر شریف کی درازی کرا درم معنی دا سورت السورة المنزلة الرفيعة اوچت منزلت اوچت مرتبت ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب تقول نچه الله تا سونا لوی مرتبه در کړی ده هر ملک د هغې نه لاندې تاویږي نو ألم ترى أن الله أعطاك سورة سورة معنى رفعة ودرجة نو سورت ذکوی چه دا هم پا یو مرتبه دا یو لوی مرتبه دا بمنزلة المنازل والمراتب دا سور دا مرتبی دی دا منزلی دی يرتقي فيها القارئ قارئ روان دي خيجي ويرتقي من منزلة إلى منزلة أخرى لو منزلين بالمنزلة تخيجي إلى أن يستكمل القرآن دري معنی شوي پیرشي یا اللہ غگ نکوي پیگه کنا مختار سویلو کن چه خطیب چه مختدانو توی اوی شو دی آجی ما خطیب پا شوق کی او چه دا خطیب تخلیل که دا مختدان بیا دا خطیب شوق ختم شد دا سنه چه دا تیم پیگی آجی آره کنه دا سنه چه ودشره دو خبری لاری درې معنی می درته څلورم معنی د تصور علو د تصاعد دی العلو والتصاعد برچ خیجی قرآن کې خدای وایي استصور المحراب کوم وخت چې دوی په دې عبادت خانه د بر راوختل نزلوا عليه من علو صورت بیا د قرآن ذکر وایي چې بعض په بعض مرکب دي او چتیږي داسې مرتبه اوچته دي لکونها من کلام الله تعالی څلور معنی مې وکړې پنځم معنی داسې ده چې صورت کامل تم وایي څه ته وایي
کامل تو یا رب وی چی کم اوخا کاملی الناقة الطام كما ناقة اوخا چی کامل اوخا والناقة السورة کامل اوخا نو دیتا صورت تا صورت ذکر جی دیکھم تمام والی بھی کمال بھی